بسم الله الرحمن الرحیم. د ګلستان د دریم باب 12 نمبر حکایت شروع کو. حکایت: درویش را ضرورت پیش آمد، کسی گفت فلان نعمت دارد. کامل و کرم نفسی شامل. اگر به حاجتی تو واقف گردد، همانا که در قضای آن حاجت توقف روا ندارد. گفت من او را ندانم. گفت منت رهبری کنم. دستش گرفت تا به منزل آن شخص در آورد. یکی را دید لب فرو هشته و تن نشسته. برگشت و سخن نگفت. کسی گفتش چی کرده؟ گفت عطای او را به لقای او بخشیدم. درویش را ضرورت پیش آمد. یو فقیر لرا یو حاجت واقع شو، یو ضرورت ورته پیښ شو. کسی گفت چا ورته وی فلان نعمت دارد. یو کسی ورته خود چې پلان کې ډیر زیات نعمت لري، مالدار دی، ډیر نعمتونه لري، کامل او یعنی پوره نعمتونه لري. یا دا چې دا سړی کامل دی و کرم نفس شامل او کرم د نفس یعنی دا سخاوت هم پکې شامل دی، لکه سخی دی فطری طور. اگر به حاجتی تو واقف گردد، همانا که در قضای آن حاجت توقف روا ندارد. که ستا په حاجت باندې خبر شي، واقف شي، همانا یقینا په تحقیق چې په ادا کولو د دغه حاجت کې به توقف روا ونه لري، معطلی به ونه کی، بلکې په جلته او په تیزه به ستا حاجت پوره کی. گفت من نورا ندانم. دی فقیر وی چې زه خو نه پیژنم، کوم ځای کې دی دا سړی چې داسې سخی دی. گفت منت رهبری کنم. اکس ورته وی چې زه به درته دروخیمه، زه به ستا رهنمایي وکم، هلته به دې ورولم. دستش گرفت، د هغه لاس یې ونیو، د دغه فقیر حاجتمند ده، تا به منزل ان شخص در آورد، تر دې چې د دغه سړي کور ته راوستو، رو رسولو. یکی را دید لب فرو هشته و تون نشسته. چې ګور یو کس یې ولیدلو، هغه دیره میره ارځي کې چې دی ناستو، هلته یې وروستو، هلته وستون شو. وی دغه سړی دی، ورشه. چې دی ورغی، ګوري چې یو سړي شونډې را ځوړندې او تیز ناست دی، داسې سوټ بوټ ناست دی، غصه. برگشته، دا فقیر واپس شو. سوال یې ته ونه که، خپل حاجت یې ورته وړاندې نه که. کسی گفتش چی کرده؟ کسی گفتش چا دی؟ یو کس دی فقیر ته وی چی کرده، څه دی وکړه؟ گفت عطای او را به لقای او بخشیده. د ده د عطا ورکړه نه ده، د ده د بخشش مې د ده مخ ته ور وبخلو. لقا په دوو معنو راځي، دا د مخ او د صورت په معنا هم راځي، د مخ، او بل د دیدار او د ملاقات په معنا هم راځي. نو دواړه هر یوه معنا چې ته والي صحیح ده. یا دا چې عطا د ده مې د ده دیدار او ملاقات ته وبخله، دا مخ چې مې ولې ولید که نه، نو دغه مې ورته ور وبخله، دا دی چې څه ورکوي اړو ورکوي دی نه. او یا دا چې لقا نه مراد د ده صورت او مخ دی، د ده شکل، د ده هغه ورکړه مې د ده مخ ته ور وبخله. مبر حاجت به نزدیکی ترش روی که از خوی بدش فرسوده گرده. اگر حاجت بری نزدیک کسی بر که از رویش به نقد سوده گرده. مبر حاجت به نزدیکی ترش روی، دا ترش تریو ته وی، دا په دو تلفظ راځي. پارسی کې ترش وی هم صحیح دی، ترش، او کریله زما ورکه ترش. نو د شعر کې چې څنګه راځي او مغسی وایي، که ترش سره دا قافیه برابرېږي او که ترش سره، دواړه پارسی کې یو شان استعمالیږي او دواړه صحیح دي. وی مبر حاجت به نزدیکی ترش روی، دلته ترش صحیح راځي. حاجت موړه، خپل سوال او حاجت موړاندې کوه تریو مخې ته، بد اخلاقه ته. که از خویی بدش فرسوده گرده، چې د بد اخلاقو نه به فرسوده شي، آزرده بشه. فرسوده نسل زړېدو ته وي. یو شی روس او زوړ شي دی ته وي فرسوده. او یو معنی
خپه کېدل دي، د چا نه ازرده شي. دلته دا دویمه معنی صحیح راځي چې د بد خوی نه به ازرده شي، ملول او خپه به شي. خپه به دي کی اگر حاجت بری نزدې کسې بر. کته حاجت وړاندې کې نو یو هغه چاته یو سوړاندې کا کې ازرو یش بنقد اسوده ګرځي چې هغه خند پیشانی خو اخلاق والی چې د مخ وینې نو په نقدو کې با تا حوصله افزایی به وکړي که مثال تعالی څه درم نه کی نو په ښه طریقه به تا سره خبرې وکړي چې بیا به درکمه په خنده پیشانۍ به ستا تعالی به تسلي درکړي ستا د مسلې څه امید به درکړي که در نه کي. او یو نسخه کې اگر حاجت بری نزدې کسې بر د دې په ځای داسې راغلی دی یو بل کتاب کې اگر گویی غمې دل با کسې گوی. که د زړه غم وایي نو هغه چاته وایا، هغه چاته د خپل درد دل بیان کا کی ازرویش بنقد سوده ګرځي چې داغه مخ داغه د مخ نه په نقدو کې سوده شي. مطلب دی چې کتاله پیسې صدر نکی ستا حاجت مطالبه پوره نکی نو د مخ ته چوغوري دا نقد سودا ده خوشاله بشي چې سمانه پکې خوش اخلاقی نو کمش کم ستا تسلی او حوصله افزایی خو بو کی کنه که صدر نکی. حکایت خشک سالی در اسکندریه پدید آمد یا خشک سال در اسکندریه پدید آمد. په اسکندریه کې یو خار نوم دی غالبا چې دا په مصر کې دی، په مصر کې د یو خار نوم اسکندریه دی. په دې کې قادسالی پیدا شوا چنان کې انان طاقت درویشان از دست رفته. دا سه خوشسالی او قاطی رااله چې هغه واګې د طاقت د درویشانو د لاسه لاړې بیا وسلی شو. و درهای آسمان بر زمین بسته، دروازې د اسمان په مخ د ځمکې وتړلې شوې، یعنی باران نه کېده. و فریاد اهل زمین به اسمان پیوسته او فریاد دا حل د ځمکې اسمان ته رسېدلی و. نمان جانور از وحش و طیر و ماهی امور که بر فلک نشد از بی مرادی افغانش. نمان جانور از وحش و طیر و ماهی امور که بر فلک نشد از بی مرادی افغانش. عجب کی دود دل خلق جمع می نشود که ابر گردد و سیلاب دید بارانش. دا سادی صاحب په دې شیرونو کې دغه قادساله منظر وړاندې کړی دی چې داسې قادسالی وه. لمان جانور از وحش و طیر و ماهی امور، پاتې نشو د یو زناور نه د وحشي او مرغان او ماهی او میګو نه، یعنی څومره حیوانات او یا طیور چې و که برفلک نشو د از بی مرادی افغانش چې اسمان ته اوچت نشو دا ناکامیابی نه فریاد ده دی حیوانات او حشراتو. افغان په معنا د فغان، فغان فریاد ته وي. افغان او فغان یو معنا ده. البته افغان یا افغان دا د افغانستان اوسیدونکو ته مطلق د افغانستان اوسیدونکو ته سوی افغان یا افغان. هغه که د افغانستان اوسیدونکو که د هر قوم سره تعلق ساتي، که هغه پښتوني که پارسیوانی که ازبکی که ترکمنی که پشهی، ایرانیان چې د افغانستان باشندهی وي افغانیس، هغه که هره ژبه وي چې د افغانستان باشنده ته هغه افغاني وي او افغان د افغانستان اوسیدونکو ته وي. نو چې اسمان ته د دې طیور او زندسرو فریاد اوچت نشو، عجب کې دود خلق جمع دود دل خلق جمع می نشوي. تعجب دا دی چې لوګې د زړه د خلکو جمع نشو کې ابرګردت چې هغه وریځ شي وسیلاب دی د بارانش. او د سترګو اوخ کې دی د سترګو ته وي چې د اوخ کو نه سیلاب جوړ شي د باران په شکل کې او باران تی وریږي چې د زړه نه دا وریځ شي او دا اسمان ته اوچت شي اول ته کې بیا باران تی جوړ شي او سیلابونه وبېږي. مطلب دا دی اکثر حکیمان وایي چې را دا بخارات چې د سمندرونو نه اوچتېږي واپس بره دا
همدغه د سمندر نه چې کوم بخارات اوچتېږي د اوبو نه، نو دا واپس څه کېږي وریږي د باران په شکل کې وریځې جوړې شي وغیره. نو سعدي هم داسې یو مثال ورکړ چې افسوس دا دی چې د خلکو دغه دا د وریځ په شکل کې شي او باران ته جوړ شي او سیلابونه وریږي. در چنین سال هم په داسې سختکاله خشکسالی کې مخنث یو مخنث یو اجړه یا مفعول به دور از دوستان د دوستانو نه د لري وي کې سخن در وس په وتر کې ادب بس چې د ذکر کول او د کې خبره کول دا ترک ادب دی بے ادبی ده. خاص در حضرت بزرگان خاص کر په حضرت دا بزرگانو کې یعنی مقربان د حضرت پادشاه چې دا کتاب خو داغه په نوم د سعد بن زنگی په نوم لیکل شوی دی نو خامخا غیو به ګوري نو داسې کچاو کمزوري خبرې په ګډېری نه دی پکار او په طریق احمال ازان درگذشتن هم نشید او په طریقه د احمال چې یو شیز په خپل حال پرې دی محمله کې وې د دینه تیرېدل هم نه ښایي چې بیخي بیان یې ونه کما کې طایفه برعجز گویندات حمل کنن چې وډاله به په عجزې د متکلم د سادی باندې حمل کې چیرې د سره پدې کې خبره نشو کوله برین دو بیت اختصار کنه پدې دو بیتو با ز د شرح حال مختصر کما کې اندک دلیل بسیاره و مش نمونه خروار باشد چې لګ دا دلیل د ډیری او یو موټی نمونه د خروار وی د یو درمن وی دا مشهور ضرب المثل فارسی دنیا کې چلیږي اندک دلیل بسیاره یعنی لګه خبره دا دلیل دا ډیر وی دا لګو خبرو نه خستا خلک اندازه لی یا مش نمونه خرواره د یو درمن نه چې یو موټی غله راواله خلک ویاله کته یو نمونه واله یا ګوړی یا بلس ادا یو خروار نمونه وی نور مغسی تتری گر کشد مخنث را تتری را عوض نباید کش چند باشد چو جسر بغدادش آب در زیر و آدمی بر پشت. وی تتری که چره تترینا مراد تاتاری دی تاتاریان دغه دور کیو د مغولو فوجیانو وی بل فرض کې یو تاتاری رول کې او د مخنث دغه اجړه او د مفعول به قتل کی تتری را عوض نه باید کوش دا تاتاری په عوض کې وجل نه دی پکار لکه خلک چې دا فساد او غم ختم کو خلک هم خراب یو په خپل هم غلط کار کوي اگر کدا څه شرعي حکم نه دی او سادي صاحب دغه د حالاتو مطابق وي چیرې چیرې دلره مړم کینو دونه بدعمله سړی نو په عوض د قصاص نه دی پکار چند باشد چو جسر بغداد شاب در زیر و آدمی برپوش وی ترسو بوی لکه د بغداد پولو یا منګ وای چې د سردریاب پولو داسې بغداد کې یو پول مشهورو وی داغه پول په شان آب در زیر چې دغه پول د لاندې به وبتلې او خلک په شا په پول د پاسه ګرځیده نو دا مثال داسې ورکه گویا کې چې سړی به د پشاو مطلب دا چې د سره به لواتت کولو او بابت لاندې بیده چونین شخص کی طرف ازناتی وشنی دی در این سال نعمت بیگران داشت همدغه سړی چې یو حصہ دا صفت د اوصاف تا ووره دا په دې کال کې یعنی دوی ډیر زیات مال لرلو تنگ دستان را سی مزر دا دی اجزان را بستر او سپین ورکول مسافران را سفران هاده مسافرانو ته دسترخوان خورولو لکه دغه غلط فعل پکې و خو ډېر زیات سخی و نور څنګه چې په دغه معامله کې سخی و نور هم ډېر سخی و درویشان از جور فاقه به جان رسی گروه درویشان یو ډله د دې فقیرانو د لوږې د لاسه ډېر زیات تنګ شوي و آهنګ دعوتش کردن قصد دعوت یې وکړ هغه ولا دعوت ورکړی چې راشه زه خوراک در مشورت به من آوردن ما ته مشوره راوړه چې سعدي ته موږ سره لاړ شه هغه دعوت ته دغه اجړه سر از موافقت باز زدم و گفتم وی ما ورسره موافقت نه کو سر می د موافقت نه منع کو یعنی انکار می وکړو مو ویلې ورته ما چې مور زیاده داسې سړی روټه د داسې بغیرت سړی دعوت زنه قبلو ما او نه د په دسترخوان ز خوراک کوم او دا شیرونه می ورته وی
نخورد شیر نیم خورده سگ ور به سختی بیمیرد اندر غار. گر به سختی بیمیرد اندر غار. تن به بیچارگی و گرسنگی بنه و دست پیش سفله مدار. گر فریدون شود به نعمت و ملک بی هنر را به هیچ کس مشمار. پرنیان و نسیج بر نا اهل لاجورد و تلاس بر دیوار. وی ما ورته وی چې نخورد شیر نخوری زمری هغه جوټه د سپي و گر به سختی بیمیره اندر غار. اگر که په سختۍ سره دی په غار کې مړ شي. تن به بیچارگی و گرسنگی وجود بیچارگی و لوږې ته عجزۍ ته بنې کېږده و دست پیش سودا لوږه او عجزي قبوله کا و دست پیش سپله مدار. او لاس داسې کمینه او رزیل سړي ته منیسا. سوال ته مکه و دا اگر روټه مخوره. گر فریدون شود به نعمت و ملک بی هنر را به هیچ کس مشمار. کچره فریدون شي په مال و دولت او حکومت کې د فریدون بادشاہ چې د ایران مشهور بادشاہ دی بی هنر را به هیچ کس مشمار. بی هنر سړی لره په هیڅ سیز مشماره. هیڅ اوقات مو ورکوا چې چا کې څه هنر نه تقوا نه څه صفت او معنی پکې نه علم کمال صفت تقوا نور سمانه چې شریعت کې چې شریعت هغه له اهمیت ورکي هغه صفات چې پکې دغه هنر دی. که دغه هنر پکې نه سمانه پکې نه نو په هیڅ مشماره. پرنیانو نسیج بر نه اهل لاجورد و تلاس بر دیوار. مثال ورکي پرنیان دا یو قسم ریخي ګلدارا کپڑا د دې ته پرنیان وای. او نسیج هم دا د منسوج نه دی. دام پاغه زمانہ کې نسیج بیوي یا دلته ورته ضربت لیکل دي. خدام یو قسم کپڑا دا خاص اعلی چې دا به پلاس په خاصو طریقو جوړولا. پرنیان دغه به ګلدار او دا به پلاس به جوړولا. ساده به خدا به ډېر قیمتي و. وای دغه دواړه قسمه کپڑے چې داغه زمانه د کپړو مشهور نمونه وو پرنیان او نسیج او اعلی قسم قیمتي جامې وي. وای دا په نه اهل باندې پر زل سړی کوا غوندي. د دې مثال داسې دی په دې د نخ کلی کیږي. دا لاجورد تلاس بر دیوار دا لکه لاجورد او سره زره چې په دیوال باندې ځوړن کې نو څه پیدا دیوال سره خو زیب نه کوي نه په دیوال کلی کیږي نه دیوال په څه قیمت پیدا کوي. دغه مثال دی لاجورد او طلا خو معلوم دی چې سره زره او لاجورد هم قیمتي جواهرات دی. حکایت حاتم طایی را گفتن از خود بزرگ همتتر در جهان دیده یا شنیده. گفت روزی 40 شتر قربان کرده بودم و مرای عرب را پس به گوشه صحرای به حاجت برون رفته بودم. خارکش را دیدم یا خارکن را دیدم پشته خار فراهم آورده. گفتمش به مهمانی خاتم چرا نروی که خلق برسماتی و گرد آمدان. گفت حاتم طایی ته چویل دا مشهور سخی سړیو په عربو کې چې د ځان نه دی عالی همته په جهان کې څوک لیدلی چې ستانم همت کې اوچتی یا دی اورېدلی دی داسې سړی. گفت دلته خو بلې نه دی لیکلی خو بعضې نسخو کې بلې شته. بلې په معنا آو دی وویل چې بلې آو ما لیدلی دی زمان هم زیات همت والا خلق دنیا کې شته. او هغه دا چې روزی 40 شتر قربان کرده بودم. یو ورځ می سلوی خوخه حلال کړیو قربان کرده بودن یعنی ذبح کړی میو. عمرای عرب را د پاره د امیرانو سردارانو د عرب عوام روټه می کړی و. پس به گوشه سارای به حاجت برون رفته بودم. بیا زه د سارای او ګټ ته د حاجت د پاره بهر تلیو ما یا د قضای حاجت یا سي حاجت یو. خارکش را دیدم یو خارکش میولید یا خارکن چې دا غنی ریبی په خوا به دام خرصول د خشاک په شکل کې خشاکونه غنی منه تبه په تنورونو کې سوځول. وی پښته خار پر رحم اورده دا غنو ګډه را جمع کړو یو ګډه او پنده تړلو. گفتم شاتم ته خو نه پیژندوي. ما ورته ویلې په میمانی اتم چیرې نه روي ته د حاتم مل مستوب ته ولې نه ځي. حاتم خو ته خبر نه چې خیرات ولوي دعوت کړي
کې خلق برسمات یو ګرد آمدان چې خلق ډېر داغه په دسترخوان باندې را جمع شوي دي. گفت هغه خرکش ویلې چې غنې را چلولې خشاک. د دې غنو نه مراد هغه غني چې هغه سوځي. خشاک او دغه غنې منې خو دته خرکش وایي چې څوک دغه پیشه کوي. ولې اکثر ساراګانو کې ازګي ډېرې دي په نسبت د نورو بوټو، خارکن یا خارکشه. وی هغه ویلې هر کنانه زمل خیش خورد منت حاتم تایی نه برد. څوک چې د خپل مهنت مشقت نه روټۍ خوري، په خپل لاس مهنت او مشقت کوي، هغه د حاتم تایی احسانونه نه وړي. ما ته ضرورت نشته، خدای لاس او مټې را کړي دي، خپله خشاک ریبم او دا بازار کې خرڅومه او خپله ځان له پې روټۍ علم او خوراک پې کومه. د حاتم تایی احسان ته ضرورت نشته چې هلته ځمه د هغه خیرات له. نو حاتم تایی وایي چې دا سړی زما خوښ شو، د ده همت زما نه موچتو. انصاف دادم. حاتم وایي چې ما انصاف ورکه دیتا که من او را به همت و جوانمردی بیش از خود دیدم، چې ما دا سړی په همت او ځوانمردی همت یعنی په عالی همتی کې او په ځوانمردی کې د ځان نه زیات ولیدلو چې دا زما نه مخکې دی. حکایت: موسی علیه السلام درویش را دید از برهنگی برگ اندر شده. موسی علیه السلام یو فقیر ولیده یو چې د بربند توپ د لاسه په شګو کې دننه شوی و، یعنی خپل شرمګاه په شګو کې شګې په ځان داسې راړولې وې، ډېری کړې وې او دی پکې ناست و، جامې نه وې. گفت ای موسی علیه السلام، دغه بربند فقیر وی موسی علیه السلام دعا کن، دعا وکا تا خدای عزوجل مرا کفاف بدهد دهد، چې الله تعالی مال را روزی را کی که از بے طاقتی بجان آمدم، چې د بے طاقتی نه ډېر تنگ شوی ما، نور حوصله مې نه ده پاتې. موسی علیه السلام دعا کرد و برفت. موسی علیه السلام ورته دعا وکا او لاړو چې الله تعالی مال دولت ورکړي، دا مسائل حل کې. پس از چند کې باز آمد، پس د سوق نه چې بیا راغی ډېره زمانه پس. مرور را دید دغه سړی ولید گرفتار چې دی گرفتار شوی دی. و خلق برو انبو او خلق پر راټول شوي دي، جمع دي. گفت این چه حالت است؟ ویل دا څه حالت دی، دا څه چل شوی دی؟ چا نه تپوس وکړو، ګڼه ګوڼه وه. گفتن خلق ویل خمر خورده. دې سړي همغه موسی علیه السلام چې ورته دعا کړې وه او ډېر زیات غریب او بربند په شګو کې ناست و، هم په هغه سړي باندې تیر شو، نو هغه خلک پرې راټول او گرفتار و، دی تړلی و. نو موسی علیه السلام تپوس وکړو څه چل دی، دا سړی ولې نیولی؟ خلکو ورته ویلې د شراب څکلي او اربده کرده، اربده جنگ یې کړی. اصل اربده خو بدخویه او جنګجویه ته وایي، بدمستی کنوازی، خو دلته مراد بتمانه جنگ والو، د جنگ کړی او کس را کشته او څوک یې وجلی دی. اکنون به قصاص فرمودان، وسه حاکم وخت د په قصاص حکم کړی دی چې د هغې په بدل کې قصاص شي، پنسي شي. نو اوس سادی صاحب وایي گربه مسکین اگر پر داشته تخم گنجشک از جهان برداشته هیچ کس را گرد خود نگذاشته این دو شاخه گاو گر خرداشته. وی گربه مسکین دی عجیز پیشو که وزر لرله، دی له خدای وزر ورکړی وی، تخم گنجشک از جهان برداشته، تخم نسل د مرغو بیا د جهان نه اوچت کړی وی، مرغو تخم بیا ختم کړی وی، دا تا ته چې عجیز پیشو ښکاري. هیچ کس را گرد خود نگذاشته، هیڅوک بیا غیر چاپیره نه وی پرېښی، دا دوه ښکر د غویي یا د غوا که خر لرلی، که خر له الله تعالی د غویي په شان ښکر ورکړي وی نو د به څوک خواته اډو پرېښول نه، دا خر دومره بد اخلاق او بد فطرته دی، خو خدای وله ځکه ښکر نه دي ورکړي، د ده مزاج کې دومره سختی ده چې ده به خلک تباه کړي وی، چا به قابو کړی نه وی دا خر. شعر: عاجز باشد که دست قوت یابد، برخیزد و دست عاجزان برتابد. یو سړی به ډېر عجز و کمزوري، کله چې خدای وله طاقت ورکړي، طاقت ومومي، نو دی بیا چې پاسي لاس د کمزورو تاوي، په کمزورو ظلم کوي. اکثر داسې شوي دي. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا فی الارض. دلیل کې په سادی صاحب وسایت پیش کا، خدای په قرآن کریم کې فرمایي
کچره زیات کړي وي کولا فراخه کړي وي الله تعالی رزق د پاره د خپل بندگانو نو لبغو فلر دی لبغو لام کې تاکید د خامخا بدیو بغاوت سرکشي کړي وي فلر دی پزمکه کې ماذا اخاذك يا مغرور بالخطر حتى حلقت فليت النمل لم تتر ماذا اخاذك يا مغرور خودن مصدر دی ماذا اخاذك يا مغرور اے مغرورا وې ته څه په باطل خطر کې او غرزولې تر دې چې هلاک کړې شوې فلیت النمل لم تتر ای کاش کې ارمان دې چې میګه نال وتلې د میګي وزر نه کېدلې دا وزر د میګي د پاره خني اکثر دا مرغانونی ښکاری کی چې والو جی پزمکلا محفوظي نو سشس وګرځولې ته یا مشغول کې ته په خیال د حصول د بزرګۍ کې چې بزرګي حاصله کې مشری حاصله کې په خیال د بزرګۍ کې سشي وګرځولې ته چې په دې کې ته څه شوې هلاک شوې یعنی ته سشي دوکا کړې کاش کې میګي نال وتلې او د میګي وزر نه کېدلې میګي د پاره وزر نه ښه یعنی دغه سي اکثر خلکو الله تعالی چې مال او دولت ورکی لکه میګي له چې وزر ورکی نو هغه کمینو پس فطرتي نو هغه ډېر نقصان معاشره ته جوړ شي هغه ظلمونه شروع کی اگر الله تعالی نه غافل شي داغه بغاوت کوي سفله چو جاه مدوسی مزارش سلی خواهد به ضرورت سرش آن نشنیدی که فلاتون چه گفت مور همان به که نباشد پرش سفله رزیل سړی چې دله مرتبه او سرو سپین راشي لاسلا مالو دولت ګوتو لورشي نو د سلی خواهد به ضرورت سرش د سرو مخ سپیړه غواړي سلی پړق ته وای سفیړه ته وای وی بیا به د ناچارانه د پړق او دغه غواړي ولی چې د الله تعالی شکر نه ادا کوي د کو نواز کیږي د کې تکبر راځي کمینه او رزل سړی لا چې الله تعالی مال او دولت او مرتبه ورکی او عہده ورکی ان نشنی دې کې فلاتون جګو فاغه دې نه دی اوریدلی چې افلاطون سوې دا د افلاطون مقوله ده مور همان به کې نباشت پرش افلاطون دا خبره کړې ده چې میګي او مغه کړي چې دا وزري نه دا وزري د تباہی علامه ده د میګي دا چې والو جی به دا مرغانو دا پرندگان پاوا کې بس خکار کی ټول پس مکه ورته خیال نی په محفوظ وي حکمت پدر را اصل بسیارس ولیکن پسر گرمیدارس دا خپل مثال دی وې پلار لره شاټ ډیر دی ولیکن زوی کې ګرمي ده حرارت دی لہذا اغل نه ور کوي شاټ ډیر دی مثال پلار سره خو زوی باندې چې دغه شاټ نه ور کوي اگر که خواګدي مثلا هغه کې داسې ګرمي ده چې دا ولا نقصان کوي دا دل بدیږي شهادت نو زکه نه ور کوي نو دغه سي الله تعالی مال دولت ارس زیات دي دغه خزانه ډېر زیات دي خو بعض خلک چې نه بعض خلکو له نه ور کوي او په غربت او فقر کې ساتي د کې د الله تعالی راز او حکمت وي چې بغاوت او سرکش نشي دغه مال د لپاره نقصان دی لکه څنګه چې دغه ملنګ موسی علی السلام ورته دعا وکړه او بیا قتل کړو شراب اسکلی نو ګره دا هغه غریبي ولا خوا ان کس کې تو انګرت نه می گردانت هغه ذات چې تا نه مالدار کوي او مصلحت تو زه تو بهتر دانت هغه ستا مصلحت او خیر ستانه خپويږي ځکه دی هغه ذات نه مالدار کوي داغه نګیله مکوا حکایت 14 نمبر حکایت عربی را دیدم در حلقه جوهریان بصره که حکایت می کرد که وقت در بیابان راه گم کرده بودم و از ذات معینه چیزی با من نمانده دل بر هلاک نهادم که ناگاه کیسه یافتم پر از مروارید هرگز آن ذوق و شادی را فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریان است باز آن تلخی و ناامیدی که معلوم کردم که مروارید است یو عربی لره می ولیدلو سادی صاحب وای باندچی سارانشین سړی د عربو په حلقه په مجمع د جوهریانو د بصره کې دا زرګرانو د بصره کې د نقل کولو کیسه کوله
خپل کارګزاري بیانوله دغه باندې چې یو ځل مې په ساراک بیابان کې لاره روکه کړې وه و آزاد معینه چیزی با من نه منده او دا هغه ذات توشه معلوم چې کومو ایس ما سپاتی نو کوم خوراک مراک چې ما غشته ځان سره غم خلاصو سفر خرچه وبمو به په دې عربو کې او بعضې علاقو کې ډېر غټ غټ بیابانونی اوس خو ځای په ځای خاري او آبادۍ وشوې پخوا به ډېر مشکلات و چې لاره به دې ورکه که ډېر خلک به پکې د لوږې تندې مړه شو نو ما سره هغه کومه توخه چې ما غشي هېڅ څیز نه و پاتې زړه مې دل بر هلاک نهادم بس زړه مې په هلاکت کې خود چې بس لاړې مړ شوې غرق شوې که ناګه کیسه یې یافتم پر از مروارید چې ناڅاپه مې یو همیانه ولیده چې د مرواریدو نه ډکه وه د جواهراتو نه چا نه پرېوتې وه کم کاروان نه داسې کڅوړه به هغې کې څه مرواریدو در جواهراتو هر که ځان ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریان است زه خو وږي ومه هېڅکله به هغه ذوق خوند او لذت او خوشحالي یې را نه کم چې ما ګمان کولو چې دا به نینې وي چېرته چا به غنم راته کړي په دې ساراګانو کې به اکثر نینې م واغېشتې خلکو ځان سره ویل ځکه خیر یې که مې قافلې نه نینې پرېوتې دي چا غنم یا جوار چې نینې کي که نه نو اړه کې مې چې زه له خیره دغه دې ومونده دومره خوشحاله شومه وی بیا هغه سختی او ناامیدي چې ما معلوم کړ چې دا مروارید دي خپه شومه چې ومې کته حالان کې د مرواریدو قیمت خو ډېر زیات دی خو دغه وخت کې دی د لوږې مړ کېده دله نینې پکار وې دله روټۍ پکار وه دله اوبه پکار وې دی په سرو سپینو باندې څه کوي هغه مړ کېږي د لوږې نو وایي دومره خپه شومه چې کله مې وکتل هغې کې څه مروارید او جواهراتو وایي دا خاطرې زما د زړه نه نه وځي ټول عمره بیا هر څه خدای به پې فضل کړي چېرته لار به یې ویستي یا به پې څوک پیښ شوي بچ شوی دی نو خپله قصه کوي در بیابان خشک و ریگ روان تشنه را دردان چه دور چه صدف مرد بے تو شک که افتاد زفای بر کمربندی او چه زر چه خزف در بیابان خشک و ریگ روان په بیابان په وچ بیابان کې او په ریگ روان کې بیابان خشک بیابان موصوف شو خشک صفت شو ریگ روان موصوف او صفت تګی لره په داسې وچ بیابان او ریگ روان کې د تګي په خوله کې که ملغلره کې دی او که سیپی کې دی مطلب دا دی په دې بعضې خلک څه نه څه سړي ته تسلي کېږي چې سړی تږي شي او په خوله کې څه هډوکې یا مثلا د کجورې هډوکې او یا ملغلره څه اړی راړی نو دام څه نه څه دا نفسیات والا وایي چې یاره دام سړي لږه تسلي کېږي چې هسې خوله کې څه اړی راړی که نه نو دا چې ډېر به خلک تږي شو نو څه به یې خولې ته واچول او اړول راړول به یې په خوله کې نو په خوله کې څه ملغلره او څه سیپی کومه کې چې ملغلره جوړیږي صدف ورته وایي صدف دا سیپی په دې سمندرونو کې وایي دا خوله واده کې چې کله پکې د باران یو ساس کې ورشي او د سیپی خوله راټوله شي نو دې نه در جوړیږي په بعضې سیپیو کې 2-3 ساس کې هغه حمل واخلي د الله تعالی په قدرتونو د هغې نه څه جوړ شي جواهر قیمتي هیرا مرد پې توشه کې افتاد ز پای بے خرچې سړی چې د عجز شي سفر کې پریوزي بر کمربند و چې زر چې خزاف داغه په کمربند باندې څه زر او څه کودري دا یو شی دی سړی څه سفر خرچه نه د لوږې مري او د ده شا باندې یو کمربند تړلی دی نو که هغې باندې سره زري او که کودري نو دا لکه یو شی دی دا فایده نه کوي حکایت یکی از عرب در بیابان از غایت تشنگی می گفته یو د عربو نه په بیابان کې د ډېرې تندې د لاسه ویلې دا شعرونه ویلې یا لیت قبل منیتی یوما نفوز بمنیتی نهر تلاطم رکبتی وازل املو قربتی یا لیت قبل منیتی وی کاش کې مخکې د مرګ زمانہ یو ورځ زه رسېدلی وې کامیاب شوی وې په خپل ارمان او ارزو کې خپل مقصد ته رسېدلی وې منیه دا د مرګ په معنی راځي د موت لکه څنګه چې مختصر المانی کې
یو شعر دی اذا انشبت المنیة اسفارها وجدت كل تمیمة لا تنفع. یعنی اذا انشبت المنیة اسفارها، کله چې مرغ خپلې پنجې سکی خخي کی نکونه خپل، یعنی خپلې پنجې کله چې مرغ خخي کی وجدت كل تمیمة لا تنفع، هر تعویز لره به بیا ومومي چې دا به نفع نه ورکوي، بیا ټوټکو منترو تعویز کار نه کوي. نو منیه د څه په معنا راغی؟ د مرګ موت. دلته مو یا لیت قبل منیتی، ای کاش کې مخکې د مرګ زمانہ یو ورځ رسېدلې وي ارمان خپل ته. زما منیا ارزو څه ده؟ نهر منیت المسولی، یعنی ارزو د منځ کوونکي. نو نهر طلاتم رکبتی، چې یو نهر وی، یو نیر وی، یو خوړ وی چې هغې کې اوبو نه ډک وی، روان وی او دا چپې راتلی او زما په دې زنګونونو لګېدی او ما څه کولی په دې اوبو کې زه ولاړ وی او دا چپې مې په دې زنګونونو لګېدی او زه همیشه ما دا خپل مشکیزه ډکولې امله و ډکولې مې قربتي خپل مشک، یکه په دې ارمان کې دی مړ کېدو. نو حقیقت دا دی چې اوبه د الله تعالی لوی نعمت دی، موږ سره قدر نشته. او ګوره په دنیا کې ډېر داسې خلک د اوبو په ارمان موږ ته مفته ملو شوی دی، په څومره ډېرې پریماني دي. داسې علاقې شته بیابانونه غرونه چې هغوی ته د اوبو سخت مشکلات دي، او دغه عظیم نعمت موږ او تاسو ته څومره فراوان نصیب کړی دی. دا درس په دې ځای ختمو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.